ذکر کې او دارنګي خلق خان دے نو په دغه باندې ډیر زیات خوشاله وي دیتا مسله وي مړه وګوره لکه مسله کې دل څه بیان کو یو وګدا کیسه ته شروع کړی یو وګدا یو ملنګ را روانو دارنګي یو تن راغی او دا چلو شو دا فقیر نے غوخه غوښتاو د موسی نے غوخه غوښتا موسی علیہ السلام علیه د کمزه غوخه پکار دا او بیا چې ملنګ ته راغی نو ملنګ ته وی چې غوخه پکار دا وی چاړې را واغستا د غون اندامونو نه ولا غوخه راکټ کا وی موسی علیہ السلام ته بیا وحی رااله چې وګوره کنه ملنګ تا نه ډیر الله ته رسیدلی ښا ته پکې تاسو کو ناشنا کی صدقه پدی کی سو خوشالي ودا خپل ذهن قرآن او سنت سره عادت کې د مولانا حسین علی الوانی د شاګردانو جرم داو د عنایت الله شاه بخاری جرم داو د شیخ القرآن د پینډې جرم داو د پنځپیر شیخ القرآن جرم داو چې خلکو ته قرآن بیانو او دې کې یو کشش او په دې قرآنی آیتونو کې یو میګنیټیزم دی آیتونو کې مقناطیسیت دی دا خلق ځان تراخ کله اوس به خلق تسنګ بدځونه کې کیسو کتاو تو خلق راتلونا اوس په الزام لگاو حیات الانبیاء نه منی نو د انبیاء خبره دی را مخه تکا الکه چې څوک حیات الانبیاء نه منی دا مسلمانی نو پاغي کارو نشو ولته پښتنو کې به وی تا مولیان دوتی دا خیر تا بو توی مړو پسې دا جمعه ما خامونه سلويخته مکوي دا وګوره دا مولیان خیرات نه منی ښا دونه غلط بیانی به کوله کتاب غم کې دا مسله کولا نو بل امیر په وګوره تا تمانه چې خیرات نه منی او چاته به دا دعا نه منی او مونږ الله ته محتاج یو ارزه به دعا کو الیکم ډیران باندې دعا قبلی کې ته په ډیران د پاسه ولاړې مونږ او دعاګانې کې نو کتاب او ته دعا په سنت طریقې سره کوي وی دعا نه منی نو کتاب ورتوي چې خیرات په صحیح طریقې سره کوي وګوره اسخات نه منی او خیرات نه منی دا الزامونه پراپګانډې او الحمدلله اغرض لاړې اغرض ختم شوي وید گئے او دن جو تنہا تھے ہم انجمن میں اس بزم میں ہمارے راز دا اور بھی ہے نن خدا سے دور دے کور پکور ناری نہ ہو سکے دا زنانو درسنا دا زنانو بیانونا دا توحید او سنت چغي ویو او سونا خوند او مزکیو نو اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون جګړه پدې مسله وا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 46 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدا شكل ياد کی ربستا پا قرآن کی پا توحید سرا وَإِذَا ذَكَرْتَ کل چیات کی تو ربستا پا قرآن کی پا توحید سرا پس سر رب یاد کی نو واللو ندی ووڑی پخپلو شاگانو نفورا نفرت کا ان کی ددے مسلینا سورت سواد راوالوے ابتدائی آیتنا آیت نمبر 3-4 سورت یاسین پس سوافات دے سوافات پس سواد دے آیت نمبر 3 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ وَعَجِبُوا دین آشناو گنلا پا دین آشناو لگے دا سپن آشناو لگے دا انجاہم چراغی دیتا یر ورک ان کی دینا نویل کافرانو حازا ساحر کذاب دا جادوگر دے او غٹ دروغ جن دے پیغمبر تا جادوگر وی او غٹ دروغ جن وی ورتا ولی جرم سدے گناہ صدا اجعل الالحة الہا واحدا دیگر زی خدایان یکی یو خدا دی وی ہر چی کو ند او کو ند بند آجس چی کو ند
اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. دا خو ناشنا خبره ده. مشران ته لاړو کشرانو ته وی انیم شو زه زه خپل خدایان راټینګ کې ښا. دا خبرې موږ په خوا نه وی اورېدلې. دا د ځانه خبرې دي. مشرانو خدا سے خبرې نه وی کړې. دارنګي سورۃ ہود آیت نمبر 53 وګورئ 12 پارا. سورۃ ہود آیت نمبر 53 نمبر آیت. ہود علیہ السلام مسئلہ بیان کا نو قوم ورتسوی یا ہودو ما جئتنا ببینا تا منتخکار دلیل ندے روڑلے. گورا انبیاء سرم پدے مسئلہ کی خلقو اختلاف کاؤ. قالو ندیویل یا ہودو اے ہود علیہ السلام ما جئتنا ببینا تارات لندکڑی منگتا پخکار دلیل او نیو منگا پریخودن کی خپل خدایان ستا دا وینا دا وجنا منگ ستا خبرا ڈمانونا. علیکہ ہودا دا تار وقت زمون دی بوتانو